محمد أرسل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظا وفهما بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. دين مخي آياتنا کی عادیان و سمودیان و فرعونیان و ذکر شو او دعا و قلب بیان میں چھ سوک کفر و شرک گئی اللہ فرمائی دی عذاب با آخرت کی ہم دعا و قلب بشان عذاب دنیا کی وقت سکا آئی اللہ رسوا کلی مدعی و دنیا کی رسواشی چھ سوک دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نا فرمانی کئی او آخرت کی امتسن نداغی ناکار عذاب ان اللہ فرمائی جاسی سزا وزیم اور کتب ملاوی او دا مومنان و دا کافران و میس کی دا مشرکان و میس کی فکم جنگ بدر کی میدان کی مقابلہ شوی و داغی ذکر آیتنو کی تیر شو اللہ فرمائی چی مومنان لوگ کسان و کافران دیو اللہ لوگو کسانو تا پڑیرو باندې کامیابی او فتح ورکړه اگر چې مومنانو سره اسلحه کم او د جنگ سامان وسره هم کم کافرانو سره اسلحه زیات او سورله ورسره زیات وي په تعداد کې سیوا طاقت او قوت کې سیوا او سره د غین الله تبارک وتعالى ناکام کړل شکست کی اوپر وڑ لیڈران اور سرداران چیدن آغا میدان کی قتل او یا کسان تین مومنان جوندیو نیسل او نور خلق یو خوابن باپتیر تباندی ہو تفتے دل اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات کی دا خبر اوپر دا کہ کامیابی اور ناکامی دا زمان دا طرف نری و زمان پلاس کی بطاقت و قوت باندی پتیدار باندی اور کسرت باندی فوج اور لشکر باندی اور اسلحہ باندی اور دنیا کو وسائل باندی دا کامیابی بنیاد نشتے دار و مدار دا کامیابی دا اللہ پر رضا دے دا اللہ کو مدد دے چا سر چی دا اللہ مددی نو بس آغتا اللہ تعالی کامیابی ورکائی مومنان پتشولا سباندی اللہ کامیاب کر امدہ سی وادی منگا تاس طرف دیوی منگا تاس دا اللہ قدیم باندے عملو کو دا اللہ نے پیغمبر پر طریقوں پر زندگی تیر اپنما وادی منگا تاس طرف دا اللہ دا مدد دوا آیتون کی اللہ دوا خود چی مال و دولت دنیا کسرت و لخکر دا کامیابی عزت نشی ورکولے سرد آغین کافران و مشرکان زلیل و رسوار او دیر آیتون کی اللہ دا خبر خود لے دا کہ دنیا سمرا سامان دی سمرا نقشی دی سمرا دفائش چیزون دی سمرا انسان آغی سر محبت ساتی
دا ټول سیزونه چې دي دا د دنیا د سترګو د غړېدو پورې د دنیا د ژوند سره تعلق او چې کله انسان باندې مرګ راغی د دې ټولو سیزونو تعلق او واسطه وکړ دلته الله تعالی دې سیزونه یاد کړی الله فرمایي چې فیصله کړی شي د خلکو ته محبت تفایشات او محبت خلکو ته استشهاد یعنی دا خواهشات چې دا خلکو ته ډېر زیات محبوب دي د دې وجې انسان دنیا کې د دنیا د حاصلولو لپاره د دنیا د خوند او د مزې حاصلولو لپاره حرام حلال جایز ناجایز خپل او پردې دا دې حق ته نه ګوري او بس هر سړی په دې کې چې ما څه جمع کړی څه مې حاصل کړی دغه چې هر چا ته دا پته لري چې دنیا نقشې او دنیا سيزونه ما سره او زه په دنیا کې کامیاب یم عالم کې الله تعالی کامیابی دې کې نه دی خدا دې انسان طبيعي او فطرتي عادت الله ګرځولې دغه محبت دې سيزونه سره بل دا خبره ده چې دې کې د الله حکمت دی الله تعالی سيزونه انسان ته محبوب ګرځولي دا انسان په خپل نه دی وو دا الله تعالی د انسان ته وکړي دی او د په طبيعت کې او په زړه کې په مزاج کې الله تعالی دا خبره دنه کړی دا چې د باندې سيزونو سره محبت کدي سره محبت نه نو یا باندې دې د پرمټ ترل نه وي دیو بیا ستړي نه کوي ځان کنستړي کوي سخت ورته دی ګرمای ته وواړه نه دي سړځای ته وواړه نه بیا به د دنیا د ژوند مزنی دنیا به بیا چې د دنیا د ژوند په خوند نه او دې په ژوند په مزه باندې نه پوهېږي دیو جن الله تعالی په دې سيزونو کې محبت اچولې او دا محبت د دې سيزونو سره دا ناجایز نه دی دا محبت ناجایز نه دی او دا محبت په هغه وخت کې ناجایز کېږي چې دا محبت د دنیا د دې سيزونو دا دومره حد ته ورسېږي چې تا نه پیدا الله محبت پاتې شي تا نه پیدا آخرت غم پاتې شي تا نه پیدا قبر او د مرګ فکر او غم هیر شي او د دنیا په محبت کې او د اولاد په محبت کې او دا دلته چې الله کوم چیزونه ذکر کړي اسراء او سپین او مال او دولت او زناور او سورلای او ګاډي او د دنیا نقشې دا ټول چیزونه دا که انسان دې سره دومره محبت وکړي چې الله یې هیر کړ او خپل مرګ او آخرت دې له هیر کړي بس بیا دا نقصاني او که داسې نه دې د دې سره محبت په داسې اندازه کې ساتي چې دې د دنیا او د دنیا د سيزونو حصول لپاره او محنت کوي منډه تړلوي او ورسره د الله او د الله د پیغمبر اتباع وکړي خپل مرګ یاد خپل قبر ورته یاد خپل آخرت ژوند ورته یاد د میدان محشر او د الله مخې ته حساب کتاب او درېدو دا خبرې اترې ورته مخې ته او بیا دې د دنیا حصول کوي دنیا ګټي او دنیا حاصلې بیا دې دنیا په جایز طریقه باندې حاصلې حرام باندې ګټي حلال باندې جایز باندې ناجایز باندې حرام پوری باندې کوي سود پوری باندې کوي او پردې حق پټوي بیا دې جایز طریقې سره په دنیا ګټي او بیا کوشش کوي جایز طریقې سره بیا دنیا لګي چې په دې طریقه باندې بیا دنیا او د دنیا د سيزونه او د نقشې د الله پیدا کړی د انسان لپاره دا الله دنیا جوړ کړی دا د دنیا د زیب او زینت او د خاص الله پیدا کړی او جوړ کړی دی لپاره چې انسان باندې کې ژوند تیرې دلته الله فرمایي چې دا خسته کړی شي معنی دا چې ما تاسو ته دا خبرې خسته کړې دا مقامه تاسو دې نه مجبور کیږئ تاسو به د اولاد ته محبت نه مجبور کیږئ د مال دولت ته محبت نه مجبور کیږئ د بیبیانو د محبت نه مجبور کیږئ او دا رنګه د سورلای د زناورو او د پټو د پسونو د یو څه د بل څه د باغو دې نه تاسو متاثر کیږئ دې محبت تاسو په زړه کې زکه کدا محبت د سړی په زړه کې نه بیا و سړی ټول راز په پټي کې منډه تړل سره وي ترنګ دې په سره برداشت کوي
او چې دا تکلیف برداشت نه کړي نو بیا به دې څه حاصلوي د ځمکې نه به پیداوار څنګه حاصلېږي نو دا الله تعالی ته محبوب ګرځولي دي چې دی به منډه تړله وایي او دی به دا محنت کوي خو الله فرمایي چې دا محبت به ستا دومره اندازه کي چې دا به د دایرې نه دن نه دایرې نه بار کېږي نه مثال یې ورکړی دی وایي اوبه چې په کښتۍ کې دن نه نو د کښتۍ لپاره هلاکت او چې اوبه د کښتۍ د لاندې نو د کښتۍ لپاره بشتي ده کښتۍ به بیا پاسه ګرځي راګرځي لوی سیلاب دی لوی در سمندر دی ناپایاو نه په لاندې پته لګي او نه په اړخونو کې او په بل پر پته لګي دومره لوی سمندر دی او ته په اړه کښتۍ کې ناست دي بس ناست دي پکې ګرځو لاندې یو څومره اوبه دي نو تا ته څه نه وایي خو که ته ولګېږي اوبه دې راواغسې او کښتۍ دې دې اوبو نه ډکه کړه نو بل بیا دې ځان غرق دقسې مثال دی چې دا دنیا به ته ګټې خو د دنیا دا محبت دا به زړه ته نه وردننه زړه کې به ستا د الله او د الله د پیغمبر محبت وي د الله د دین او د الله د پیغمبر د طریقو محبت وي او د دنیا دا محبت او د دنیا د څیزونو محبت دا به تېنه بار وبال هېڅ چاپېره وي دا به تېنه بهر که ضرورت راځي نو ته به دنیا له لته ورکې د الله د الله د پیغمبر حکم له به لته نه ورکې نو بس دا محبت ستا په جایز اندازه کې او که کله داسې چې تا نه د الله د الله پیغمبر حکم او طریقه پاتې کېږي نو بیا پوه چې ستا په زړه کې محبت د دنیا ډېر دی او د الله د الله د پیغمبر محبت نشته نو بیا نقصان دلته الله تعالی دوه خبرې کړې دي یو الله تعالی وایي ستاسو خواهش دی او ستاسو چې کوم دی نو چاهت دی تاسو داسې څیزونه خوښ دي او الله وایي یو زما خواهش او چاهت دی نو زما خو څیزونه الله تعالی وایي چې کوم خوښ دي نه هغه دویم آیات کې الله ذکر کړي چې تاسو د دنیا څیزونو کې کامیابي غواړئ جرګوی به په دې کې شته نه که کامیابي غواړئ او د آخرت خوشحالي غواړئ الله فرمایي بیا دغه د آخرت کامیابي ده او خوشحالي ده چې هغه جنتونه دي نعمتونه دي د الله رضا ده د الله دیدار دی د الله ملاقات دی او بیا په جنت کې خوشحالي دي او جنت کې چې کوم د دنیا نعمتونه دي مخکې آیات مبارک کې تېر شوي دي تاسو تفصیل اورېدلی الله دې موږ تاسو ته دغه نصیب کړي او الله دې موږ تاسو د دنیا سره د هغه محبت نه بچ کړي چې هغې سره زموږ آخرت بربادي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا دنیا سره محبت وکړ او آخرت یې نظر انداز کړ نو دی هلاک او چا چې آخرت سره محبت وکړ دنیا یې نظر انداز کړه دنیا کار د دنیا محنت یې وکړ دنیا یې وګټله دنیا یې حاصله کړه په دومره اندازه کې چې بس خپل ژوند کې تېر او آخرت لپاره یې فکر وکړو د پیغمبر علیه السلام وایي دا سړی کامیاب او وفرمایل چې تاسو هغه څیز ته ترجیح ورکړئ چې هغه همیشه دی چې هغه د آخرت بر او د دنیا ژوند دا خو ختمېدونکی دی فنا کېدونکی دی او ختم به شي بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هوښیار انسان هغه دی چې هغه ځان له د آخرت غم وکړي د آخرت فکر وکړي د آخرت کامیابي حاصله کړي د مرګ نه پس چې کوم منازل را روان دي د قبر او د برزخ میدان محشر د حساب کتاب د هغې غم ځان له وکړي دنیا کې خو سړی ځان له بنګلې جوړوي او ماڼۍ جوړوي فقیر فقیر او د آخرت لپاره دا فکر نشي چې آخرت کې ځان له یو ګټه صبر خو جوړ یو جونګړه خو چې جوړه کوم کم از کم چې بیا باران به خو پکې بچ یم که دنیا کې خو موږ جوړو فقیر او آخرت کې ځان له کم از کم یو جونګړه خو جوړه ځکه د دنیا بنګلې پاتې دي او د آخرت بنگلی او د آخرت مانا ہے وہ بیا د انسان په کار راځي الله دې موږ تاسو ته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زين للناس الله فرمایي استقرا شوی للناس خلقتا حب الشهوات محبت خواهشات سره محبت الله ودا انسانانو ته استقرا شوی دي دا تزیین او د زینت او دا خواهش دا الله تعالی د انسان په طبیعت کې او په فطرت کې وردننه کړی دی او پیدا کړی دی هر انسان په دنیا سره محبت ساتي هر څوک په دنیا سره تعلق ساتي هر څوک په دنیا د څیزونو نه متاثر کېږي او دنیا سره به څه ناسه نسبت وي ځکه د دنیا نه بغیر د دنیا د دې نقشو د دنیا د دې څیزونو نه بغیر ژوند نه تېرېږي دا خو الله انسان دپاره پیدا کړی دی
انسان په دې نه پیدا اخلي او خبره دکړه چې د کشته د لاندې وبینو پیدا ورکړه تدکره ان بیا مثال من النساء زنانونا والبنين او زامننا انسان روپے خواهش دائم کی رزڑی روپے سے حاصل دیر مال دولت وگڑ جو مال دولت وگڑ دیر یو جزان لگے خیستا مزیدار کلی بنلے جوڑت دے کلی کلی میں جوڑ یا محنت کئی لگی آئی پرچی کئی ہوتا ورنہ کئی ہو مزدوران نوکران استادان یہوری او لگی آئی بنلے جوڑائی اور میاشتوں کے پرگرنوں کی بنلے جوڑا کی کیا ہے کیا ایک خواہشی جو دے بنلے لا دل اسو پکار دی زینت المکانی بالبکین دا مکان خائص پروسیدون کروان یو گٹا بنگل دا خستا حسن پرشتین نداغی اس قزل او یو گڑا دا سفر دا پکی انسانان مسیقی نداغی امبر تو اس دے بنگلے جوڑا کرنا دے اس واری چیرہ دل اسی امالگر پکار اس وادر کو روڑی وادر چکے میرا مالدار کرنے کی پکار دے او خاندانی خلقو کې پکار دي چې سامانونه ورسره ډېري مال دولت یې ډېري خاندانی خلک دي او جاګیرداري کارخانهداري سرمایهداري چې واده وشي نو بیا وایي واده وشو بیا وایي چې خدای دې اوس بچی راکړي بچی غواړي نو بچی بیا زوی غواړي الله وایي والبنین نور الله دې یاري کړی دی که انسان محبت د زوی سره دی یونه څوک نه غواړي نه نارینه نه غواړي نه زنانه نه غواړي دا الله ورکوي او د الله قدرت دی د چا پکې وس نه رسي او د چا پکې اختیار نشته نو بس رضا نه کوي یعنې په نورو څوک نه رضا کوي هېڅوک نه غواړي لس زامن خدای راکړي یو نور نه غواړي نو هېڅوک نه غواړي دلته الله وایي چې د زامنو سره د خلکو ډېر خواهش دی ډېره مینه ده ډېر محبت دی چې زامن غواړي یا وایي خدایه اور بنگلہ میں جوڑا کر واده میں ہو گئی بیوی مور کو سره بچے پکار دے زوی پکار زوی وشي بچے میں لاو بیا ایرس نہ کرتی بیا اس کے دن اس کو کوئی موٹر پکار دے کوئی گاڑی پکار دے کوئی سمندی پکار دے اگر میں لاو شي بیا جو جیداد پکار دے اولاد پیدا کیږي بچی پیدا کیږي چې جیداد کړه چې ما بیا دې ثبات شي زموږ چې مامانه ثبات دي نشي دې کو بیا سم دې کو مستقبل بیا سم راځي استګي تو جیداد پکار جیداد اپنی بیا وایي چې جیداد په یوه سره دې کې په سودا کارل وایي یا څه بل څه کارل وایي زمانه یو کاران زمانه چې زمینداری او دې کټ کې ناس دي غیر چې اخر نه خلک ناس دي او زمانه چې ګردنه سور سار جوړي او زمینداری دي یوار دی او غنم دی او ترواکوی او وګان دی او یو سړي او بل سړي دی ګیاري کار چې نه ولا ګیاري کار کوي او یو دی او کومو کوي دا ما جیداد دې دا ما ورو ما دې دا یا ساوی وړي ساوی لناور دی دا وایي چې دا کولبا واقعي ویان واقعي ساوی واقعي او ساوی جمع ساوی می دی ډېر سورلی می دی خوا دی دای داسې سورلی می دی داسې ګاډي دی ما سره چې خلک الله وایي داسې ګاډي او داسې سورلی واړي الله قرآن کې وته اشاره کړی چې څوک وته ګوري او داسې وته اشاره کوي چې وګورئ دې ګاډي کافر موټر دی کافر سورلی دی داسې شی واړي داسې نه اخواني خاصیز نه الله وایي بسیز واړي دا ټول بایشات الله وایي زه واړي زه دا ټول ګورم دا ټول پوره کېدی نشي دا نشي پوره کېدی دا ټول بایشات که څنګه پوره کېږي چې سره بنګلان جوړ او دا ورونه جیداد وي دا سره ورونه مال دولت وي سره او سپین به وي او چې دې نه بیک بیلنس به وکړي او تاسو سره وساروي او تاسو سره جیداد دي او بیا به چې دا ټول بایشات الله وایي ځکه دا پوره شي نسبه ماته وکړي یا به ورغلای وزدار سمنی کړي پاتې الله فرمایي دا ذالک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا وسلو د سرسار دی لوګي د دنیا مزه او د دنیا باندې او واستوي تیر کې او چې کله سترګې پړې شي بیا وتا ته پته سترګې پټې نه یو بل د سترګو پټې دوه وغرانې دي چې ځان قدم شروع کیږي دغه وخت کې انسان پوه شي د دنیا پر خپل ژوند او آخرت په خپل منزل باندې ته پته ولې چې ما څه کړی
مخامخ منظر ګوري چې زما مخې ته تیاره ده ما خو ځان داسې کړي نه دي او دنیا کې مې دا دومره ګټلې وه او رانه پاتې شوه او لړه بس وارثان او بچو ته پاتې شوه هغوی به پې مزې کوي او زما مخې ته تیاره ده ټوله ناکامي الله فرمایي که کامیابي غواړئ دنیا کې زما او زما د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تېر کړه بس کامیاب بشئ من النساء الله تعالی وایي د بیبیانو والبنین او د زامنو والقناطیر المقنطرة او د خزانې نه د ډېر مال نه المقنطرة چې هغه جمع کړی شوی قناطیر جمع د قنطار د ډېر مال ته ویلي ډېر مال ته ویلي او انسان یې اوس پوره پوره کېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي که انسان د دنیا د ځمکې او د اسمان د حلال ټوله د سرو ډکه کړي او ورلې ورکړي نو دی وایي چې داسې یو بل ډېری پکار نو چې یو ورله داسې بل ورکړي نو یاره چې داسې یو بلي دا خو دوی چې درې شي چې درې ورکړي دی وایي چې یاره یو داسې بل پکار دی ځکه چې دا خو زما بچي دي او زما خپل خپلوان دي او دا خو یوازې زما نه کېږي دا صورت پیغمبر علیه السلام فرمایي هله به دې بس کوئ چې دې مړ شي او په قبر کې دفن شي او خاورې پرې راواړي او خولې د خاورو ډکه شي نو دې وروي چې بس تر هغه پورې دې هېڅ نه ختمېږي والقناطیر المقنطرة دا خزانې نه چې هغه جمع کړی شوي دا ډېر مال نه چې هغه جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرو نه والفضة او د سپینو زرو نه دا ټول د انسان خواهش دی سپین زر بیا غواړي او سره بیا غواړي چې ما سره د کالي هم ډېري ما سره د سونه هم ډېری او ما سره د سپین هم ډېري او ما سره د نغد هم ډېري والخیل المسومة والله فرمایي دا اسونه المسومة چې هغې ته ګوته نیسلی شي هغې ته نشانه کولی شي داسې خلک ورته ګوته نیسي چې وروروي ناس ورلیده لکه قارون له چې الله مال ورکړی او هغه به راوته په سور سار کې او په خپل شان او شوکت کې نو ټول خلک بې په تماشا وو وروروي ظالم بچې د ظالم مال دولت پر الله ورکړی دی ټول په سور سار باندې راوځي نو الله فرمایي داسې انسان ډېر داسې سوالګي غواړي چې داسې تېرېږي چې ټول خلک ورته ګوري چې ګورو کافر ګاډی هر څوک ورته پسکېږي او هر څوک ورته دیده نو ورته په خوله باندې حیرانېږي نه الله وایي داسې سوالګي غواړي هغه باندې سوالګي نه چې دغه ځای بند شي او هغه ځای سکاټکور دي کې وغواړي او هغه ځای دي کې وغواړي کله پډېر پنچري او کله صحیح نه ښه شی غواړي الله وایي بس والانعام الله تعالی فرمایي زناور والانعام او د زناورونه کړي میزې وانه او میخې څاروي مې دي ډېرې میخې دي ډېرې غټ پالک دي او ډېر بسا میخې دي ولاړې او ډېر پای دي او چې بس په دغه باندې په ګاډو کې بس تراړو ورپې ډکېږي او خرڅېږي او ټولې دنیا ته زه پای ورکوم چې دومره څاروي را سره ولاړې دومره غواګانې دومره میخې را سره او دومره ویان را سره ولاړې چې جلسې پې کړو او په جلسو کې زغلو او داسې سونه را سره یې چې ګوړ ګوړ پې کوم او خلک یې تماشه کوي او منډې پې وو والخرس والله فرمایي دا فصلونه ځمکې مې دي ډېرې او فصلونه دې پکې مختلف ذلک متاع الحیات الدنیا الله تعالی فرمایي دا خو پایداره د ژوند د دنیا اول به دا ټول شیزونه الله وایي جمع کولی نه شي او که دا ټول دې را جمع کړل نو بس دا صرف د دنیا ژوند دی دغه لږې لږې شپې دي 50 شپېته اتیا کاله 100 کاله عمر دی او بس دا به چې دی نو پکې تېر شي دا لږې لږې شپې به په خوند او په مزه تېرې کړي او مرګ به راشي او دا هر څه به پاتې شي والله الله تعالی عنده د الله تعالی سره حسن المآب ډېر ښایسته ځای د ورتلو دی الله وایي ښایسته ځای ما سره دی جنت دی او ښایسته نعمتونه دي د دنیا دا څیزونه خو دا الله وایي دا به نه پاتې کېږي نو دا دنیا کې که چا سره او چا ته میلاوي او چا حاصل کړي نو څه بده خبره نه ده دا د الله نعمتونه دي مال دولت دا د الله نعمت دی دا ټول څیزونه دا د الله نعمت دی چې د هغې حق سړی ادا کوي مال دولت الله درکړی دی زکات ورکې حج کې قرباني کې صدقه فطر ورکې غریبانانو سره مدد کې او بېوسو سره مدد کې د الله په دین باندې د الله په د دین دپاره د الله په لاره کې او چې څوک د دین خدمت کوي په هغوی باندې خپلې پیسې لګې
مدرسو کې ودونو باندې لګي نو دا لوی نعمت دی دا خبره ده داسې نعمت خو الله موږ ته تاسو ټول راکړي داسې مال دا مال په بده چې د الله په دین باندې د الله د رضا لپاره هغه مال خنه چې د الله په مخالفت کې دی د الله په نافرمانی کې دی هغه خنه دی او داسې سيزونه او داسې پسونه یو داسې سره زموږ نه فصل اسره او خپل حق دی ادا کوي زکات ورکوي او خپل سره مدد کوي او ذکر کوي نه ذکر دوی نه کوي او جمع کوي نه او هرڅه یې په وخت باندې دا خبره ساروی دي خلکو سره اذانونه پیدا دي نو خبره ده سبدي نشته والله وي ولدون محبت کو سره نه ساتي چې ځان په ورغړ کې او سره نه پاتې قلوا پیغمبر او نبیوکم آیا خبر در کما تاسو تا بخیر فورسی سرا من ذالکم تدیو ترسیزنا تا چی کم تیر شو اللہ وی جدین ورسیز دتوگے کہ اگر خسترے للذین اتقوا اللہ فرمائی دا غچا در پارا چاہی تقوی اکڑا نیک عملیو کو اتقوا زانی بچک دا شرکنا اتقوا زانی بچک دا اللہ دنا فرمانائنا اتقوا زانی بچک دا اللہ دا پیغمبر دنا فرمانائنا دا اللہ دا دین دا مقابلی نیزان بچک دا اللہ دا دین دا مقابلی دا نفرت او دا محاول حسد او دا عناد نیزان بچک این طرف پیہم پنیز درد دائی باندے جناتون جنتون بائی باغون بائی جنتون بائی تدریج بائی گوا من تحتها الانہار لان داغین نہرنا خالدین فیہا اللہ فرمائی ہمیشہ بیدا جنتیان پدغ جنتونو کی پدغ نعمتونو کی وازواجنا واللہ فرمائی بیبیان بائی مطہرتون پاکی کڑشوے تا ہر قسم پریتائنا ہر آغا بلنا و ہر آغا حرکتنا اددا سی اخلاقنا چاگین انسان نفرت کئی اداغین و دا جنت بیبیان پاکی لکہ دا دلتا جیری کل بیمار آئی راجی او کل چی کبتن یو حالا کل بل حال کل سر ہوگی کل پیر ہوگی او کل سجلی او کل سجلی او کل چی کبتن و بدخلاقی او کل یوسا کل بلس دا جنت بیبیان واللہ دا دینا پاکی ساتھی نفرت پر بگینی محبت پئی حسد پر بگینی بنیتی پر بگینی دشمنی پر بگینی بدزبانی پر بگینی جمع بنکئی قاوت سر قاوت تا نافرمانی بنکئی بدخلاق بنئی تردیب کوئی با اللہ پاکی ساتھی چوکلے کی میں توکانی وقتتو نوری پریتا ہے وہ سر بیاقودنی اللہ وزا سنا پاک اللہ وی دنیا بسنی متنی دنیا بسی زنے وسبی اخبر اللہ وی کفت گوری و مذہب گوری نراش جنت حاصل کا جنت حاصل و اعمال کا چدہ نعمتون را ترکول میلاو کی چکو مذہب و پت دکوش وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ او رضامن دید اللہ تعالی چدا داندیر لویا رد دیم دول نعمتوننا رد دول نعمتوننا لویا نعمت چدا اللہ رضا میلاو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل جنتیان جنت تلار اللہ تبارک و تعالی وہ فرمائی او جنتیان آیا تاسو راضی ہے زمانہ خوشحال ہے جنتیان ہوئی چی آو یا اللہ مگا خوشحال ہے کم یو نعمت تے چی تامو یا ندر آکڑا چی مگا خوشحال ہے اللہ وہ فرمائی تاسو راضی ہو تاسی نعمت در کل کہ اگر تاس تلا تروسا ندر میلاو جنتیان ہوئی چی دا اللہ کم نعمت تے منتر وصفاتی نشتے چی سن نعمتو نری اور منتر پھول میلاو جنت کی حس کرنے نشتے اللہ وہ فرمائی چی نا یو نعمت باتی اللہ تبارک و تعالی وہ فرمائی کہ زتاسو تا یو اعلان ہو کہ نن نفس بزتاسو نا بالکل نناراض کی زتاسو تا دخل رضا اعلان ہو کہ زتاسو ہمیشہ دبار راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جنتیان پر بدی خبر دوبرا خوشحالش کہ دوبرا خوشحالی میں بری جنت اور بری مدن وادی نیم کر زتا یو سڑے تو بچا بکور کی اسی کی پکرائے باتی یا قیراتی اسی کی دا سڑی سورت تبتا سری کئی اور سورت سلامونه کئی اور سورت خدمتونه کئی اور کامار سوئی دیوئی جی بس تابدار بل کار دیدی و داغا خدمت کئی بنی مشبت تابداری زکا غن ورسا دور برا توی جی کڑی ہوگاس کپل بکڑی گردو اللہ مخیراتی گردو او چې د کور مالک ورته وایي
خو دې کور ته کړې راړې ورشه اسلام والا راوړې چې اسلام ته سره ولیکو دا کور ستا شو بس دا مې کور ستا له در تاسو وایي دا سړی به څومره خوشحاله دی دنه به څومره خوشحاله چې دا کور د ما له راکې او دا زما شو دا به همیشه دپاره خوشحالي شو به زما په ذهن نه دا خبره ووتې چې اوس به د وتو یوه خبره راځي چې کړې وباسه کراهي شاټ ته بل دې شاټ کړی دی او کوټه خرابه شوه راویېږي ساسي او چې دا چونډه یې پاړه دې پرې وانه شوله او چېرته دې چې ګم دی نه دا ونه کړل چېرته دې پکې رنګ او چونډه ونه کړل او کوټه کړې وباسه چې الله وایي چې زه به تاسو نه همیشه دپاره راځي یم نو جنتیان به خوشحاله دي چې بس دا د ټولو نه لوی نعمت او یا به الله تعالی دیدار ورکوي جنتیانو بل د هغوی دپاره بل نعمت بیا د الله دیدار دی الله تعالی به بیا وایي چې تاسو له یو بل نعمت درکول چې تاسو ته نه دی میلاو جنتیان وایي چې یا الله هسې دي الله ورته وایي زما دیدار دی خپل ځان به الله تعالی جنتیانو ته ښکاره کړي جنتیان به الله دیدار کوي زر کاله به الله ته وګوري او جنتیان به وایي داسې ګوري چې سترګې له برق نه ورکوي سترګې له رب ورکول نو د الله د ملاقات او دیدار کې کمی راځي که زر کاله پس به الله به ځان پرده راواچوي چې الله د دومره لوږې ملاقات الله ورته وایي تاسو په ځان باندې پوه دي دومره وخوړئ زه خیر دی هفته کې به یوه ورځ تاسو ته زه دیدار نصیب کوم الله دې موږ تاسو ټول ګناهګار جنت ته بوځي او الله دې موږ تاسو ته جنت نصیب کړي او دغه نعمتونه دې الله دواړه موږ تاسو الله دې ټول مسلمانانو له ورکړي والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد په بندګانو خپلو باندې الله تاسو ښکاري څوک د الله سره محبت کوي څوک د دنیا سره محبت کوي څوک د الله پیغمبر سره محبت کوي څوک د دنیا د څیزونو د دنیا د نقشو سره محبت کوي هغه الله ته ښکاري چا د الله تعالی په طرف کې چې ګرځي خپل کتاب قرآن ورکړی دی چا د خپل پیغمبر طریقې ورکړی دی چا د خپل پیغمبر ژوند ورکړی دی او په هغې باندې خپل ژوند تېروي او چا د الله تعالی په طرف کې سپي ورکړی دی چا په طرف کې چرګان ورکړی دی چا په لاسو کې مړزان ورکړی دی او چا په لاسو کې چې کوم دی نو یو څه بل څه ورکړي دي څوک یې د سپور غالیمان کړي څوک یې د چرګانو غالیمان کړي سپي له هم کوي سهار ماښام سپینې تربوزې سپي له هم کوي او سپور باندې چې کوم دی نو خدمتونه وله کوي او څوک چرګانو له خوراکونه ورکوي چرګان ساتي او څوک مړزان له وایي ټوله ورځ په خپله څه شی نه خوري او سپور له چې کوم دی نو پایونه ورکوي او سپور له بادام ورکوي او سپور له خوراکونه ورکوي او په خپله چې کوم دی کوچې ډوډۍ اسپیله دا د خدای قهر دی د خدای عذاب الله چا الله ته ورکړي دي الله دې موږ او تاسو د قرآن سره محبت نصیب کړي موږ تاسو الله دې خپل کتاب ته کینوي دا د الله موږ تاسو خصوصي کرام دی او دا الله موږ تاسو دې خپل کتاب سره نسبت پیدا کړي دا د الله مهرباني دی چې موږ تاسو کمال نشته موږ تاسو کې صفات نشته موږ تاسو نه په خپل پوری خلک مالدار خلک خوږیار خلک تعلیم یافته خلک دې معاشره کې اوسېږي او هغوی ته خدای دا توفیق نه دی ورکړی اذان ته څه وایي اداوي کوي او خدای ورته توفیق نه دی ورکړی خدای خپل کتاب ته نه کښېنوي دا قسمت غواړي او دا د الله په رحم او په کرم باندې کېږي الله دې موږ تاسو ته دې شکریا توفیق راکړي زين للناس الله تعالی فرمایي خسته کړی شوي دي خلکو ته حب الشهوات محبت خواهشات من النساء دزنانونا والبنين ودزامنا والقناطير المقنطرة والله تعالی فرمایي دا جمع کړی شوي مالنا المقنطرة دا خزانینا المقنطرة چې هغه جمع کړی شوي دي من الذهب دسرو زرنا والفضة ودسپینو زرنا سردي سپین دي مال دولت دي پیسې دي هر څه چې دي په دنیا سره چې تعلق وي بس والخيل المسومة او هغه اسونه چې هغه نشاندار کړی شوي هغه باندې نښې لګولې شوي والانعام او د ځناورونه والحرث او د فصلونه ذلك متاع الحیات الدنیا الله تعالی فرمایي دا فایده ده متاع الحیات الدنیا د ژوند دنیا دنیا ته الله متاع ویلي دي متاع پیژنئ څه ته وایي متاع اصلي معنی څه ده متاع معنی د دوکه ورکوونکي او اصلي معنی ده
اصلی معنا د متاع هغه معنا ده چې ستاسو په کور کې میندې خویندې کومه شوړه په لوبو کې وایي لوبې پې ویني او صابون او سرک ورسره ګډ کړي او شوړه د کپړې او د دغه نه جوړه کړي او هغې باندې لوبې صفا کوي هغې ته متاع وایي د دنیا مثال الله هغې سره ورکړی او موږ ته څومره خوږه ده نه موږ دا هغه ته ته څه وایي دنیا خو یو ډېر ښایسته څیز دی مزېدار او هوګن دی هغسې دی هوګن شوړه هوګن دی الله و مثال یې ډک کړی یو عالم د متاع معنی پسې ګرځي د عربو لغت یې معلومو چې متاع په اصل کې څه ته وایي د کور نه ووته داسې ګرځېده او چکر یې ولګو چې ګرځمه چې دا د عربو علاقه وه چې چېرته د متاع معنی معلومه او یو راغلی اصحاب کهف واقعه کې رقیب راغلی د رقیب معنی معلومه چې رقیب څه ته وایي متاع څه ته وایي په لاره روان دی او په کور کې یو زنانه یو بوډی یوې ماشومې جنۍ نه تپوس کوي این المتاع دوی هغه متاع څه شو شوړه څه شوه او ورته وایي ابای جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارك الى الجبل سپی راغی رقیب سپی راغی او شوړه په خوله کې واغسته او تفتیدا غر ته وکتل بیا خیالو کې دا خو د غوړو د زړه ګنده کپړی دا خو چې د قیمتي څیز دی ګویو پکې بس په مخې واغسته وې تفتولا واغستې وکړې چې ځان ته وړه تکینه بیا ورته لاره کړه چې هلته لاړه شروع کړه او کپړه ده ایږي د خوراک شو چې د واورېدل نو دا اواز ورته ورکړه موبایل کوڅې ته راغلی ویل باید تاسې دا ټکي وویل دې ټکو څه مطلب دی ماشومې چې وی جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارك الى الجبل هغه ورته وی رقیب سپي ته وایي سپی راغی او متاع شوړې ته وایي زموږ د کورې جوړ به شوړه او تپټول او یې غر ته وکتل داسې لاړ دی راغی زه بس معنی مې معلومه متاع دومره بېکاره څیز ته ویلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې چې کله ملاکات ته الله وکړي روان لرې نه یو ښایسته ښکلې جینۍ ولیده ځان باندې ښکاري مالي جوړې ځان ډېر ښایسته کړی پیغمبر علیه السلام چې ډېر ډول ورته ډېره ښکلې ښکارېده چې ورو ورو ورنږدې کېده هغه په بوډۍ او په ځان یې ښکاري دا بوډۍ وایي چې مې که وږې ښکاري په ځان نه وایي چې ته ښایسته ښکاري هغه وایي بس پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا دې څه مصیبت کړی دی په قهر اختی بوډۍ خپله به بوډۍ او دا په ځان یې ښکاري دا راټولې وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دنیا یم چې زه بوډۍ نه یم زه دنیا یم وایي زه لرې نه دومره ډېره ښایسته ښکارم لکه راته چې لیدم خو چې بیا ما ته څوک راورسي او حاصل مې کړي بیا په دنیا ښایسته نه بیا سړی منډې تړې وی او اخر کې ملا راټینګه شي او بس کار خراب شي او پې ورته کوزې کړي بیا وایي یا الله توبه بیا د جومات ګډوني یا جومات ته راشي بیا توبې وباسي چېرته یې ولاړه مینه نه وکړي خو دی او چېرته یې د خیر کار نه کړی راشي نو بیا جومات کې ګډ کې کښېني بیا ترې جومات کې استاد تنګي او جومات کې ترې بیا خلک تنګي او خلک بیا په مخه وایي انو الله دې زموږ او ستاسو دنیا سره دومره محبت نصیب کړي چې څومره زموږ ستاسو دنیا کې ژوند دی بس او آخرت غم پکار من النساء زنانونا والبنین زودانونا والقناطیر المقنطرة دا جمع کړی شوی مالنا من الذهب د سرو زرنا والفضة والسپینو زرنا والخیل المسومة او دا اسرنا دا اسبرلینا چې هغه نشاندار کړی شوي اوس بسونه نه دي اوس دې نه وایي اس نه دی مراد اوس خو د اس حیثیت نشته اوس دې نه د 50 لاکو موټر مراد دی د 10 لاکو نه لکه لاکو موټر ته مو څو موټر نه وایي خو خلک هر سړی کوشش کوي چې د 100 لاکو د 100 لاکو په واغستې 50 لاکو په واغستې چې په لاره تېرېږي چې خلک ورته ټول ګوري ځکه په 15 لاکو او 10 لاکو چې وایي نه ټولې دنیا سره د هغې ته څوک نه ګوري هغه ورسره اس حیثیت داسې و لکه نن سبا چې د 50 لاکو موټر هغه ورته اس دا حیثیت ځکه الله اس ذکر کړی والانعام
زناورنا والخرس والفسلنا ذلك متاع الحياة الدنيا الله فرمائي دا پایدر جبند دنیا والله الله تعالی چې عنده الله تعالی سره حسن المآب وقستنا جدور توشی جنت کے قلوہ پیغمبر او نبیوکم آیا خبر درکم اتاسوتا بخیر فغر سرا من ذالکم دیر طول سیزننا للذین اتقوا آکسان دربانا چی تقوی اکلا ایمان دا اللہ بندگی اکلا دا اللہ دا پیغمبر اتباع اکلا اتقوا ذانی بچکد شرکنا اتقوا ذانی بچکد کفرنا اتقوا ذانی بچکد اللہ دا پیغمبر دنا فرمانائنا ایل دربهم من دربهم پنیز رب دیبانی جنت نوی چوئیگی ولان داغین نهرنا خالدین بیا ہمیشہ ویدی پاگی کی وازواج نبی بیانی وی متوحرتن پاگی گڑشوی وردوان لورزامندی وی من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا واللہ اللہ تعالی بصیر لدن کے دے بالعباد مبندگان وخلوان لے زوین للناس خستقرشوی دی خلقتا حب شہوات محبت پائشات من النساء زنانونا والبنین زامننا والقناطیر المقنطرة ودا ودیر مالنا المقنطرة جمع جمع کڑشوی وخزانہ کڑشوی من الذهب دسرو درنا والفضة ودسپین درنا والخیل المسرمة ودا اسرنا چانی شاندار کڑشوی خلق ورطنشانت کنیسی وغت ورطنیسی والانعام دزناورنا والحرس ودپسلنا ذلك متاع الحياة الدنيا دربور سيدنا دار پایدلات بند دنیا والله اللہ تعالی عنده اللہ تعالی سرا حسن المآب وقستدائی دو سیدو دے قل اکوئے پیغمبرا او نبیوکم آیا خبر درکمتا ستا بخیر من ذالک الخبر سیدن سرا دیوکولنا کیا خبر دیوکولنا کستوی جنت کی ورد اللہ دو دنیا نعمتون ٹول در کی اسرا اسپین بدر کی دارنگی سورلائی بدر کی دارنگی جتاسو سوال ایکم شیدن استاسو رتکی گی اللہ وٹول نعمتون در کئی للذین اتقوا آکسان در پارا چاہی تقوی اکلانانی بچکد کبر و شرکنا ایل ربهم پنیز رب دے باندی جناتم جنتون وی تجری جبئی کی بامی تحتها الانہار لاندی داغین نہرنا خالدین فیها ہمیشہ ویدی پاگی کی و بیانی وی پاگی گڑشوی وردوان رضامندی وی دا اللہ تعالی دا طرفنا واللہ اللہ تعالی بصیر لدن کے دے بالعباد کو بندگان مخلو باندے صورت اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین علاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله لا سجد قوي لا سبحان الكريم سلامت وفكرك الله کی زمین سکانیت ہے شوی و تمام کی اللہ منتظر ونعفوه اللہ خامخا ولا سهو نسیان کوئی نہ کی پاوری دور کی بناست کی کامیابی پوری ہوگی اللہ تعالی کامیابی پوری پرپور تمام کی اللہ رسول مجلس تا پر کل کی حاضر دی باہر سن اللہ کا درس مندر دی میں جو کوئی دیکھری دی مندر ٹول کا ټول تر دنیا او آخرت خیر ورکړي اللهم ټول دنیا او آخرت شرونو مصیبتونو وفتونو عذابونو الله په امان کې اللهم خپل قهر او عذاب نه وشي اللهم خپل عذاب نه وشي اللهم سره خپل رحم او کرم معاملې وکړي اللهم ټول راضي شي خپل رضا او خپل حبيب رضا په حالت رحمت کې الله زموږ نصیب کې څومره بیماران یې الله په منظور کې دې په کورونو کې والدین رشتہ دار بشیر خپل پروان اللہ عام مسلمانوں کی کورونوں کی اسپتالوں کی نارینہ زنانہ معشومان ہر قسم بیماروں کی اللہ مبتلائی اللہ ٹول بیماران تو اپنے کمال و رشتہ دار و خوشحالی و پارسیت کامیاب عاجلہ دائمہ نصیب کی اللہ رکھت اخلاص کی اللہ بیمونہ بندیوان دمت اخلاص کی سورہ مسلمانان اللہ و پاسیلی ٹول اللہ مغفرت نصیب کی اللہ ٹول کامی ایمان نصیب کی اللہ بہتر پہ اسلام کی مرد و اللہ پہ ایمان کی اللہ بہتر پہ اسلام کی اللہ مرد پہ ایمان کی اللہ دنیا و آخرت ضرورتنا اللہ متغفر ہوئے و قضامہ برابر کی تمخلوق درد محتاجہ اللہ مغفر کی اللہ تمہیں رفورنا اللہ راضی شدہ سے راضی کی بیعت کر اللہ ناراض نش دنیا و آخرت اللہ متغفر دو ساتھی
رسوای شرمندگای تهمت نه الزام نه الله مونږ زموږ دې ټول الله ورکی په دنیا او آخرت الله زموږ پرده وساتي الله زموږ ګناهونه معاف کړي څنګه چې الله دنیا کې دا زموږ ګناهونه پټ ساتلي الله دا چې په آخرت کې پټ ساتي الله دا واقعي کلام پر راغلي الله موږ سره د کرم او د رحمت معاملې وکړي د نیک بختۍ او د سعادت مرګ الله زموږ نصیب کړي د شرمندګۍ د رسوای د ذلت تمنا الله موږ ورکړي الله زموږ والدینو ته بخښنه وکړي الله څومره احسانات موږ سره کړي هغې بدل خپلو قدامونه ورکړي موږ استادانو ته الله درجات عالیه نصیب کړي ته مو پات شوي الله معقول او مقبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم